بسم الله الرحمن الرحیم. دا مونږ چې نن دلته په دې کلي کې ولاړ یو، دا موړه بانډه کلی دی. د سورکاوي سره خوا کې مضافات دي، کچه لار باندې خلک راځي دې کلي ته. د بجلی هم مسله ده، دلته کې سکول هم نه و، دلته کې د لارې هم ډېر غټ خلکو ته تکلیف دی. اوورال د دې خلکو هغه ته چې وګورئ نو په دې کلي کې ټوټل ډېر زیات غریبانان خلک اوسېږي. زمونږ د تیر سروې مطابق مونږ شنې ځنګل کم چې د بیړوج سره خوا کې کلی دی، او دغه شانته بیا ورپسې سلیم خان بانډه وه، دا موړه بانډه وه، دغه شان عمر ډېر او حسن آباد دا کلي مونږ سلیکټ کړي وو د ماډل ویلیج دپاره. او په دې کې مونږ د ایسډ کریشن بالخصوص چې کوم دا پروجیکټ دی، داسې خو زمونږ بله پروجیکټس دي، خو چې کوم ایسډ کریشنز یا د لایف سټاک فراهمۍ والا زمونږ پروجیکټ دی، په دې کې مونږ ټوټل اته اتیا بینیفیشریز ته یعنی اته اتیا کورنو ته خاندانونو ته مونږ د څاروو فراهمي وکړه په دې ټولو کلو کې. او دلته مونږ دې کې 88 کسانو ته درې بیزې او دغه شان د کلو په حساب سره مونږ د هارت بریډینګ دپاره چیلي هم ورکړي دي. دا ټوټل تقریبا د څه د پاسه د 1 کروڑ روپو پروجیکټ په دې کال کې مونږ د لایف سټاک په مد کې دلته کې دا پیسې ولګولې. د دې پروجیکټ تحت مونږ دې خلکو له بلار به بیزې ورکوو. د بلار به اکثر مانه خلک تپوس وکړي چې د بلار به بیزه تاسو ولې ورکوئ. دې کې زمونږ اکثر دغه زمونږ تجربه وه چې مونږ به دې ته کوم بیزې ورکړې نو هغه به مونږ ته ارزانې میلاو شي، خو هغې کې به خبره دا وه چې هغه به اکثر شنډې وختې. نو هغه زمونږ خو د دې د نسل خبره نو هغه نسل به بیا پروموټ کېده نه، او بیا به د خلکو هغې نړم تور شو. دغه شانته هغه زموږ چې کوم دغه ټارګټس وه به نه اچیو کېدل. نو بیا مونږ وی چې دا مونږ به بلار به بیزه ورکوو. او دغه شانته په دغه کلو کې بیا مونږ چیلي هم د خلکو له ورکړي دي چې دغه بریډینګ د دې په ټایم سره کیږي. او د دې خلکو سره دا چونکې د غرونو په ویخونو کې اوسېږي، د دې خلکو نور څه نه وي، خو زمینداري هم دلته د وچې د باران زمینداري ده. که باران ونه شي نو زمینداري هم مخې ته نشي کېدی. نو دلته مین بس دا خلک همدغه څاروي ساتلی شي، او په څاروو کې چې مونږ وکتل نو د ټولو نه ښه اسانه باندې ساتلی کېدلو والا ځناور دلته کې بیزه وه. نو بیزې مونږ ورکړي دي، هغه الرډي دا چې مونږ کله ورکو دا میاشت 20 ورځې کې هغه بیزه لنګه شي، بیا هغې نه بعد 6 میاشتې بعد د هغې هغه بچي هم د بریډینګ قابلان شي. نو داسې ډېر کورونه پکې شته چې هغې سره اوس 15 او 20 بیزو ته هغه چې کوم مونږ لومبي پروجیکټونه کړي وو، لکه دا زموږ شپږم پیز دی، د لومبي پیز د دویم پیز هغه چې کوم کسان دي هغې سره اوس ښه پوره کنډکونه دي د بیزو، او هغه خلک ښه صحیح طور د لایف سټاک په پراخمۍ کې هغه په بریډینګ کې او یا په ایسډ کریشن کې هغه اوس ښه باقاعده طور سټیبل دغې فیملیز دي. نو دې حوالې سره مونږ انشاءالله دا خپل چې کوم جدوجهد دی د غربت په خاتمه کې چې مونږ کوم خپل کردار ادا کوو، انشاءالله دا به ضرور قایم دایمي. دې حوالې سره زه مزید داسې کلي چې هغه د روستم تحصیل په حدود کې په هر یونین کونسل کې هغه موجودي، او هغې کلو ته د بجلی هم مسله ده، هغې ته د لارې هم مسله ده، هلته کې د سکول هم مسله ده، د څکلو د اوبو هم مسله ده. دغه شان هلته کې غربت هم ډېر دی. نو دغه کلي خلک د مونږ سره رابطه وکړي چې هلته کې مونږ زر تر زره مزید سروې سټارټ کړو، او هغې خلکو ته هم مونږ خپل ځان ورسوو، او دغه خلکو څه نه څه چې څومره هم زمونږ نه کېدی شي چې د هغې مدد هم مونږ جاري کړو. خو دا یو خبره ضرور یاد ساتلي، اکثر خلک ما سره ډېر رابطې وکړي نو هغې په ذاتي نوعیت وایي چې یاره زه غریب یم او په روستم کې اوسېږم، ماله راکړه. نو مونږ په پوره کلي کې سروې کوو، او په هغې کلي کې چې ښه کافي غریبانان اوسېږي نو هغه پوره کلي بیا مونږ خپل هغه کې والو، او په هغه یو کلي کې مونږ کار کوو. داسې نشو کولی چې په یو ښار کې په یو ځای کې مونږ غریبان، داسې خو هر ځای کې غریبانان دي، خو مونږ د کلي په هغه پوره معاملو کې مونږ خپل کردار ادا کوو، او د هغې کلي هغه مسایل مونږ حل کوو چې په کار دا ده چې حکومت هم یې کې تعاون وکړي او مونږ هم وکړو. نو که دواړه شو نو دا مسلې به ډېرې حل شي، که مونږ په یوازې یو نو مونږ پکې خپل کوشش کوو چې مونږ خپلې هغه مسلې حل کړو. جزاک الله، ډېره مهرباني. شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر حسین علي دی او زه ویټنري ډاکټر یم. نن چې او ایس ډي آی دلته کوم موره بانډه کې پروګرام وکړو د بیزو د تقسیمولو، د بیزې تقسیم کړې، مونږ راغلي وو، مونږ هغه چیک کړې او هیلث وایز هم چیک کړې او فزیکلی او دغه هم چیک کړې، بیا هم دې ته چې کوم دی نو هینډ اوور کړې. دې کې داسې بیزې وې چې هغه په شپږ اتو ورځو کې لنګې شوې وې، هغې دپاره هم مونږ چې کوم دی نو علاج ملاج او دغه ورته دغه کو ډیوارمنګ هم ورته تجویز کو، او بیا چې کوم دی د هغې چې کوم دی په کومو کې چې د کونو مسله وه یا د ټکس مسله وه هغې دپاره هم ورته دوایي یاده کړه، او ټول دوایانې موایانې مو ورته ریفر کړې. د هغې نه علاوه یو بیزه پکې داسې وه چې هغه په یو بل سره په جنګ کې د هغې خپه زخمي شوې وه، هغې خپه ماته کړې وه، نو هغې دپاره هم فسټ ایډ دلته وکړو، ورته هم ریفر کړه چې دا هلته راولئ چې بیا ولې د هغې څه د پلیستر ملیستر بندوبست وکړو، هغې علاج ورته وکړو. نو د او ایس ډي آی چې کومه غونډه وه دلته هغې خپلې بیزې میزې چې کومې بینیفیشري له ورکولې هغه مونږ دلته تقسیم کړې او مونږ خپله غونډه دلته وکړه.